زه نه پوهېږم چې د سارا یوسف په دې مرګ باندې د پښتانه ولې دومره خوشحاله دي. آیا دې به چاته څه نقصان رسولی وي؟ لکه څه زیاتې به دې چا سره کړي وي؟ هغه یو ماشوم خپلې ویډیوګانې جوړول، خپل ټایم به یې پاس کو. اوس کو دا سوال پیدا کېږي دلته تاسو مو وایئ چې نه دې فحاشي خوروله او پښتانه د فحاشۍ خلاف دي. ها، پښتانه د فحاشۍ خلاف وو، نن بعد په سوونو نه په زرګونو جنګیا چې د لایو کې ناستې وي او دا په میلیونو پالوري دي، په لکونو پالوري دي، نو دې انګریزانو پالو کړي دي او که پنجابیانو پالو کړي دي، خو همدې پښتانو پالو کړي دي که نه؟ نو چې پښتانه د فحاشۍ خلاف دي نو دا دومره لایو خوستران یا دونه پالو ورته کم ځای نه رالل؟ دا په زرګونو کسان دغې فحاشو اړو کې کم ځای نه ناست وي؟ دا څوک ناست وي؟ پښتانه نه ناسته. پښتانه به د مرګ نه مخکې ستا د خبرو نه مزې لي او چې مړه شي بیا وایي چې بس خوش ویل مړه شوه، یو فتنه ختمه شوه. د مرګ نه پس به فتنه کوي او د مرګ نه مخکې چې کوم دی خوندونه باندې دا غټ ډبل سټنډرډ منافقت دی. موږ فتنه ختمول نه غواړو، خپل ځان نه سبا کول غواړو. په بل کې صرف ګوتې ورمانډو چې دا بل ګناهګار دی، خپل ځان ته موږ نه ګورو. خفه نه شئ رانه، مهرباني.